السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، نن د پیر بابا په مزار کې موجود یم. بونیر ته راغلی یم او دې مزار ته ډېر خلک راغلي دي سلامۍ دپاره. دلته کې چې کوم ورور را سره موجود دی دنه به پوښتنې کوو چې تاسو نن د پیر بابا مزار ته راغلي یې، د ځای اوسېدونکي سلامۍ دپاره راغلي یې، څه به ویل غواړئ؟ دا ویل غواړو چې مخکې دلته پیر بابا مزار شو دا بند و د کرونا د وجې اوس ازاد شوی دی، هېڅ مشکلات دلته نشته. زموږ ټولو ملګرو ته مېلمنو ته خواست دی دلته دی بالکل ښه ډاډه راځي، هېڅ مسله نشته، هر څه برابر دي. څه به ویل غواړئ د پیر بابا په حوالې سره څه تاریخ درته یاد دی؟ پیر بابا خو بس یو بزرګ و، یو ولي تېر شوی دی او ډېر غټ بزرګ دی. ټول پاکستان نه وله خلک راځي دوا دپاره، سلام دپاره، او د چې کوم عقیدتمند دي هغوی دې مزار ته راځي د حاضرۍ دپاره. او بس ټولو ته خواست دی چې راشي، ښکلی ځای دی، سلام وکړي، دعا وکړي، ډېره ښه خبره وي. ډېره مننه رورجانه. ګران کتونکو، تاسو د رور خبرې ترې واورېدلې چې پیر بابا یو بزرګ والي تېر شوی دی او نن دغه خلک دغه والي له دغه بزرګ له پیر بابا له دوی دلته کې راځي او دغلته کې سلامي کوي. مخکې به موضوع دلته کې موږ سره چې کوم مشر دی بادرشاه نوم دی، هغه نه بعد د پیر بابا تاریخ په حوالې سره پوښتنې کوو. راځئ زموږ سره. سودا پیر بابا بلبل د معرفت میں کشیدا پیر بابا. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته موږ د پیر بابا مزار کې دننه ووایي چې موږ به بهر ځو او بادرشاه ماما سره میلاویږو، د هغه نه بعد د پیر بابا د تاریخ په حوالې سره پوښتنې کوو. چونکې هغه دې وخت کې نشته دی، نو موږ سره بل یو بابا جان موجود دی، دنه به پوښتنې کوو. بابا جانه دلته کې د څومره وخت نه یې؟ دلته خدمت د ډېر وخت وشو. عمر تقریبا څو کاله وشو؟ عمر مې شوي به یګن 50 کاله، 50 کاله به. څه یاد درته شته دی چې د پیر بابا تاریخ په حوالې سره څه ویلی شي راته؟ د پیر بابا علیه الرحمن د تاریخ په باره زه څه نه شم ویلی، ولې چې د هغې تاریخ 500 کاله عمر شو. 500 کاله مخکې؟ او یا د دې جومات په حوالې سره د دې جومات خو د مشرانو د خولې خبره، څوک وایي 90 سال شو، څوک وایي 100 کاله وشو، خو د دې زما په خیال کې د 100 کالو نه سوا جوړ شوي دي. او خو په 12 کاله کې کار یې مکمل شوي دي، د چاندې په ذریعه جوړ شوي دي. چانده ورته چا کوله؟ چانده دا معین الدین باچا صاحب چړی بابا په خپله کوه او هندوستان، پاکستان ګوټ ګوټ چترال، ګلګته پورې، کراچۍ پورې او افغانستان پورې، ایران پورې چانده جوړ شوي جمع شوي دي او راوړي دي. په دې جومات کې لګولی دی. د دې جومات په 12 کاله کې کار یې مکمل شوي دي. 12 کاله کې دا جومات کار مکمل شوی دی. کار یې مکمل شوی دی. او نور به څه به ویل غواړي دلته کې خلک د کم کم ځای نه راځي او د خلکو په څه مقصد راځي؟ خلک هر یوې چې دي، که پښتانه دي، که پنجابیان دي، که اردو زبان دي، که ګلګتي زبان وایي، چترالي وایي، هر یوې چې راځي په خپل مراد او مقصد یې پسې راځي. خو صرف نه صرف دا خلک څه وایي، مونږ مراد مقصد هم پوره شي. بابا روضې ته ځي، سلام کوي، دعا کوي، خو نن وخت زمانه خلک د خولې راز یو دی، د زړه بله ده. ګرانو کتونکو، دې وخت کې موږ سره د بونیر اوسېدونکی یو بل بابا جان هم موجود دی. بابا جانه د پیر بابا په حوالې سره درته څه تاریخ یاد دی؟ د دې 500 سال نه زیات داسې عمر وشو چې په دې بونیر ته راغلی و. دا پته نه لګي چې کوم ځای و، لکه د دې بونیر ته راغلی و او د دې بونیر کې ښکلی محنت کړی او دا خلک یې آماده کړی دی په دین باندې. باقي مونږ ټول چې یو مونږ د بابا آدم علیه السلام اولاد یو او مونږ یو خلک یو چې چا دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول، نو دا زمونږ یو وروڼه یو، که هغه زه یم او که دا ملنګ دی، مونږ یو شی یو. باقي زه خپله چې دی د دې ځای نه لکه د بونیر د دې کوز بونیر نه راغلی یم او تاسو ته مې دا خواست دی چې لکه زه راغلی یم نو تاسو ګراموئ مه دا خبره
زموږ سره یو زیاتې شی دی هغه زیاتې اوس حل کېږي نه باقي که دې خلکو ته مونږ خواست کوو یا صدقه کوو نو زموږ څوک مني نه پوه شوې هم راته ووایه څه زیاتې دی مونږ یو ورور هغه داسې سکیس کړو هغه ته ورک شوی دی نه مونږ ته معلوم دی او نه چاته معلوم دی ډېر کوشش پسې مو وکړو او خلکو پسې ډېرې روپۍ ولګولې خو مسله نه حل کېږي اوس زموږ هلته کې کور دی یو کنال او مونږ ته ورتلی نه شو مونږ د خان نه یېرېږو کار مونږ نه دی کړی ټیک ته زموږ ورور هم نه دی کړی خو چا به کړی پوه شوې هغه سره برآمد شوی دی په هغه شته دی که نه زموږ ته کور لرې دی اوس باقي خبره داسې ده چې هغه اوس مونږ دلته کې راغلي 12-14 کاله وشو زه هم چېرته میډیا ما ته کم ځای میلاو شي چې زه خبره وکړم نو مونږ ډېر پریشانه کړي یو نننی پروګرام زمونږ په پیر بابا دی خو ستا تم راغلی دلته کې پیر بابا کې ستا د اواز چې کوم دی دا هم اعلی چارواکي چې کوم دي دا به هغوی اوري او بالکل ستا دپاره به هغوی د انصاف دروازې کول هغوی خپله پته ورته وښایه پته مې دا چې دې پیر بابا کې پاتې کېږم شریفي کې کور مې په شریفي کې دی هغې خلکو ته به هم معلومي پوه شوې خو لکه ځان یې ناغرضه کړی دی زمونږ هزارونه دا اخلي په پردو کوټو کې یو پوه شوې او مطلب چې یو نو दिल इश्का 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 مړ دل عشقا چې ژوندي پای روجان د کوم ځای نه راغلی سوات نه د سوات نه راغلی پیر بابا مزار ته راغلی په څه مقصد راغلی بس راغلو دا خو زموږ د خلکو یو دغه چې دلته راشي یاره د منیر ته راشي نو پیر بابا چې راشي دا لیدی په زړه غټ ارمان مونږ هم د سوات نه راغلي څه به ویل غواړي په کومو لارو چې راغلي سختې وي ګرانې وي اسانې وي نه لارې خو ماشاءالله ښه برابر دي ښه په سهولت باندې د دې ځای پورې راورسېدو او څه مشکلات نه ویل به څه غواړي ویل خو نور څه نشته ډېره مننه ګرانو کتونکو امید لرم زموږ د نننی پروګرام چې کوم دی په پیر بابا مزار کې چې موږ تاسو سره کم بزرګان میلاو کړل کم مشران میلاو کړل تاسو به د هغوی خبرې ترې اورېدلې او دلته کې خلک بونیر ته چې کله هم راځي نو هغه به خامخا د پیر بابا زیارت به کوي ځکه چې دا یې په اړه باندې یو غټ ارمان وي امید لرم زموږ د نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي په لوی الله م سپارم د الله په امان